30 سکند سره زم هميره او د نن مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف د کابینې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې اوس به د هر 2 میاشتو وروسته د وزارتونو کارکردګۍ جانچ اخیستل شي او هیڅ چاته هم د غلط تاثر پیدا کولو اجازه نشي ورکول. د برتانیې ایر سیفټي کمیټې د پاکستان د فضایي نظام کې د بهترین وروسته د پاکستانی فضایي کمپنیانو باندې بندیز ختم کړو. په دې وزیر دفاع خواجه آصف ویلي دي چې د تیر حکومت لامل په پی آی ای باندې بندیزونه لګول شوي او دې سره زیاته کړې ده چې زمونږه کوشش دی چې د نیویارک فضایي لارې بیرته بحال کړو. د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې 40,000 زایرین عراق، ایران او شام ته تللي او نه د معلوم چې چیرته غیب شوي دي. په دې اړه زایرینو لپاره کمپیوټرایز نظام معرفي کړی شوی دی چې کوم کې زایرین ګروپ اپریټرز د لارې سفر کوي. پاکستان او چین د میډیا شعبه کې دوه اړخیزه همکارۍ له وسعت ورکولو لپاره یو اهم معاهده باندې دستخط کړی دی او د دې مقصد په نشریاتي شعبو کې د تربیت، تکنیکی مرسته او مشترکه پروګرامونو جوړولو له وده ورکول دي. د خیبر پښتونخوا په میگا کرپشن سکینډل کې د نیب نور مهم او حیران کوونکي انکشافات کړي دي. تر دې دمه مجموعه توګه باندې 25 ارب روپۍ ضبط کړي شوي دي. مختلف کمرشل بانکونو کې موجوده 3 بانک اکاونټونه منجمد کړي شو چې په کم کې 15 ارب نه زیات روپۍ موجوده دي. پاکستان کې په لومړي ځل د لیونو سپو جراثیم په ضد ویکسین تیار کړي شوي دي. د دې نه وړاندې به دغه ویکسین د بهر ملکونو نه درآمد کېدل او اوس به دا په مقامي کچ جوړول کیږي. حکومت یو ځل بیا د پېټرول محصولاتو نرخونو کې اضافه کړې ده. د دې اضافې وروسته د ډیزل لیټر قیمت 240 روپۍ 15 پیسې او پېټرول لیټر 202 روپۍ 15 پیسې شوی دی. بلخوا اوګرا د ایل ان جی نرخونو کې د کمې نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د نوټیفیکیشن له مخې د ایل ان جی قیمت کې 2.8% پورې کمې راغلی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.